نن زمونږ زیر بحث مسله هغه مسله د رفع الیدین ده. مونږه عنوان دی ترک رفع الیدین. ترک رفع الیدین اصل کې بعضی خلک عدم رفع الیدین وایي، نو زمونږ عنوان د عدم نه دی، د ترک دی. زمونږ عنوان د عدم نه دی بلکې د څه دی؟ ترک دی. ګورئ زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا نه دی چې رفع الیدین د سره شته دی نه، د ثبوت مونږ قایل یو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې په شروع د اسلام کې داو کې مونږ وایو په شروع د اسلام کې په هر اونچ نیچ باندې رفع الیدین وو، بیا وروسته د تکبیر تحریمونه علاوه دغه ټول رفع الیدین منسوخ او متروک ګرځېدلي دي. روایت به هم پرې راشي، تفصیلات به راشي انشاءالله العزیز. نو مونږ د ترک قایل یو، د عدم قایل نه یو. بعضې خلکو هغه عدم په معنی د ترک سره اخیستی نو هغه هم صحیح دی، خو که بعضې خلک عدم په خپله معنی سره اخلي، بیخي د هغې د وجود نه انکار کوي، نو هغه زموږ مسلک نه دی. یو خو ذهنات کې دا کېږدوئ. دویمه خبره په دې باره کې خلکو دا مشوره کړې ده چې منافقان به راتله ترخونه کې به بوتان و پلان کې دا ټول د عوامي خبرې دي، د دې نه څه اصل شته دی او نه څه بنیاد شته دی، د فضول خبرې دي، بې بنیاده. حنفیت احنافو ته دغسې کمزورې قسمه خبرې منسوب کول د غلط خبره د نه ځان ساتل ضروري دي. اوس د بعضې خبرې مو مشهور کړي، امام ابو حنیفه ته امام ابو حنیفه ولې وایي حنیفه یوه لور وه، او بس امام ابو حنیفه ته یوه مسله ګرانه شوې وه، هغه ورته ویل دا درته زه حل کوم، خو خپل نوم سره به زما نوم لګې، ما په دغه سره به زه دا ټولې منګړت خبرې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شان کمولو دپاره بعضې جهلو، بعضې معاندینو، بعضې زدیانو، بعضې دشمنانو دا خبرې مشهورې کړي، او بیا زموږ د بعضو عوامو په خولو باندې هم دا مشهور دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر لوی سړی و، ډېر لوی متقي و، ډېر لوی ولی الله و، نو هغې ته دغسې قسم کمزوري خبرې منسوب کول د دې نه ځان ساتل ضروري دي. نو اوله خبره زموږ دا. دویمه خبره، رفع الیدینو کې اصولا غیر مقلد د مدعي حیثیت لري، موږ د مدعی علیه حیثیت لرو. تاسو اولنۍ خبر تعریف کره واخلئ، المدعی من نسب نفسه لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیه. ګوره دلته یو حکم شرعي د هغې د ثابتولو ذمه داري غیر مقلدین اخلي، او حکم شرعي هغه باقي رفع الیدین دي. البته که موږ ځان مدعي جوړو نو هغه هم پکې بې کېږي، ځکه نسخه دغه مستقل یو حکم دی چې هغه موږ ثابتو، د هغې ذمه داري موږ په سر باندې اخلو. دویم تعریف المدعي من یخالف الظاهره، نو د دې تعریف مطابق صرف غیر مقلد مدعي دي، ځکه په دغه بری صغیر کې رفع الیدین نه کېږي، موږ یې نه کوو، دی به یې کوي، نو خلاف الاصل دعوه دی ولري. دریم نمبر المدعي من اذا ترک الطریقه، اوس که دیو د تکبیر تحریمه علاوه څومره رفع الیدین دي، دغه رفع الیدینو د سنتیت دعوه پرېږدي، جګړه به ختمه شي، بل یو حکم ورسره نه راځي. او څلورم نمبر المدعي من یثبت امرا زائدا، اوس په تکبیر تحریمه باندې اتفاق دی، د باقي رفع الیدین د غیر مقلدین ثابتوي، د غیر سنتیت دعوه دیو لري، نو امر زائد دیو ثابتوي، دیو د مدعي حیثیت لري. نو د تعریفاتو مطابق غیر مقلد مدعي دی، خو مولانا صاحب الجن دا پېښ شي، مشکل دا پېښ شي، د رفع الیدینو په عنوان باندې چې کله هم ستا بحث مباحثه راشي، مناظره راشي، نو د مبادیاتو مجلس کې یقین وکړه 10 ګنټې به د ځان ستړی کړي او خپل موقف نه لیکي، ځان به ستړی کې سر به درد کې. هغوی په کتابونو کې رفع الیدینو ته واجب لیکلي دي، او چې کله د بحث میدان راشي یقین وکړه بیا سنت هم نه لیکي، ځکه د سنت ثابتولی بیا ډېر مشکل وي. نو د دې وجې نه هغه که ته مدعي جوړ کې مشکل پېښېږي، مناظره کېږي نه سره. نو په دې کې بیا زمونږ خپل تجربه چې څومره پورې شوه، همیشه اوس په مناظرو کې یو مناظره زمونږ دیو سره وه، دیو ما ته ویل تاسو مدعیان یو، د خولې نه چې دا خبره ووته ما ورته بلکل موږ مدعیان یو. او اکثر ځایونو کې اوس دا تاسو زمونږ مناظرې ګورئ، ما بل ورځ ملګرو سره ګپ لګوم، وروسته مناظرینو ته به شاید لږ مشکلات جوړ شي زموږ په مناظرو، ځکه موږ په خپلو دلایلو ډاډه یو او ښه تیز ورځو. نو موږ چې کله میدان کې کېږو نو موږ مدعي نه یو، ځان په زور مدعي کړو. د بریلیانو سره زموږ سوات کابل کې مناظره وه، نو چې کېناستو اوس موږ ته پته وه، زموږ ورسره دې نه مخکې پېښور کې 8 ګنټې مجلس شوی و، دیو په علم الغیب خپله دعوه نه لیکله، هلته به راشي تفصیل وایو. نو بله مناظره کې ورسره بیا موږ دا خیرتوب وکړو، موږ ورته ویل موږ مدعیان یو. دی چې ډېر په تعجب سره وکتل، ویل تاسو مدعیان یې؟ ما ورته ویل موږ مدعیان. بس موږ خبره دغه جوړ په زور هم پکې دعوه جوړه کړله، ورته هم ورکړه. نو بس بیا مو خپل دلایل شروع کړل، دیو راته کاته بس خاصه څه ته وایي، خاصې اقسام ذکر کړي، لغوي معنی وکړي، اصطلاحي معنی وکړي، پوره قصه شروع کړه. بس مو دغه کې مشغول اوسېږي، خپل دلایل شروع کړل هغې کې، او په خپل ځای وباس وایو. نو بعضې ځایونه مونږ
د اصول خلاف لاړو. نن سبا مناظرو کې مناسب الزام میدان دی، تحقیق میدان نه دی. دلته ډېر ملګري ماته کتابونه راوړي تقریض دپاره لوی لوی علما یې راویلي. زما خپل طریقه دی زه نه لیکم په هغې باندې، د هغې وجه دا نه یو خو زه هغه کتاب کتی نه شم ټایم وي نه، بلکې ویم ګورو نو هغې کې خبرې صحیح لیکلې وي د تحقیق مطابق وي. خو مونږ ته مشکل دی چې په هغې باندې نه شو لیکلی تقریض، ځکه سبا ته هغه مونږ ته پیش کوي. اوس مناظرې میدان خو غیر تحقیق میدان ځکه زما سره اصول مني نه در سره، نو چې اصول را سره نه مني نو چې بې اصوله چلیږي مونږ هم ورسره بې اصوله چلیږو. مناظرې میدان کې مولانا صاحب پرون تاسو آداب ویل، اوس نن سبا یو خو شرافت نه چلیږي. مناظرې میدان کې درته کنځل کوي کنځل به کوي، در سره جګړه کوي جګړه به کوي، چې در سره دلایل وایي دلایل به وایي، چې در سره شرافت کې چلیږي شرافت کې به چلیږي. اصول دا دي. څه کال پیر طریقت ریبر شهید مولا زرمن هزاروي صاحب رحمه الله د هغوی د مدرسې د ستربندي چې وه نو ما له هم دعوت راکړی. اوس بیا ورغلم نو ما ته دغه کوم مشر زوی دی پیر عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتهم ډېر زور یې ولګو ما ته چې دلته زموږ ځای ته راځه کم از کم هغه اخر عشره کې راځه چې لږ کې شریک کېږي. نو ما ورته ویل ډېر زلمي کېږي چې یو مختار الدین شاه صاحب دې ځای ته لاړ شم دلته راشم. ما ورته ویل دلته بیا سړی چې صوفي مزاج شي بیا نو سړي کې ډېر شرافت راشي. ما ورته زموږ مناظرو میدانونو کې اوس شرافت په کار نه راځي، نو که تسبیح دې راواغستې شریف شي خو بیا دلته نه چلیږي راسره. نو بس مې دغه مجبوري ده. څه کال مخبور الله باباجي صاحب دامت برکات عمر علي خوا ته زه ورغلی وم، هغې خپل سر رومال کولاو کو ما ته یې راکړو، بیا ورسره اتر هغې هم راکړه 500 روپۍ چې پکې هغې هم راکړې، هغه لفافه ورسره 10 روپۍ چې پکې خلکو ورکړې هغې راټوله لفافه راکړه. بیا ورته طالب ویله تسبیح ورسره ورته ویل جي دا تسبیح هم ورکړه. نو خو لي ولي الله دی صاحب کشف دی. نو هغه ته یې ویل دا تسبیح والا نه دي. بیا هغه تسبیح خو بیا راکړې، بیا بس ماسخوتن کال وکړو خادم یې کال وکړو، ما ته چې باباجي سره خبرې کوي. نو ما ته ویل چې نن ما خبره وکړله هسې نه چې تا دا محسوسه کړې هغې نه د غلط دغه اخیستی او خفه شوی نه وي. ویل چې زما مطلب دا و چې د مناظرین دي د هغې کې مصروف وي، د تسبیح صوفیت ته نه وي پارې وه. نو ما ورته نه چې بس تاسو چې موږ تا رسه ووایي پې خوشحالي. نو بهرحال مطلب زما دا و چې اوس دلته میدان بدل شو، موږ په زور ځان مدعي جوړو. بهرحال زه دا تفصیل کوم خو د دې نه مخکې تاسو په یو بله مقدمه باندې پوهه کوم. ګورئ رفع الیدینو باندې چې کله زموږ بحث راځي دلته لول تاسو دلته خو موږ 28 ځایه رفع الیدین وایو، خو به تاسو ته ګرانېږي موږ به 28 ځایه وباسو. کوم ځایونه اتفاقي دي کوم ځایونه اختلافي دي دا لږه خوا که تاسو هغې ته نظر واچوئ مناسب دا لږ راچوت کړه. دا ګورئ مناسب یو تکبیري تحریمات د مونځ په شروع کې رفع الیدین دي. دا چې موږ کله دې تړو ابتدا کې الله اکبر، ټیک شو، یو دا رفع الیدین دي. اوس نور د دین علاوه دي غیر مقلدین دا بحث موږ وروسته وایو، دې وجې نه تاسو په دې ځای کې مقدمه پوهه کومه. څلور رکعتیز مونځ کې غیر مقلدین لس ځایه رفع الیدین کوي. په دغه یو ځای کې زموږ اتفاق دی تکبیر تحریمه، او په 9 ځایه کې زموږ اختلاف دی. ټیک شو، غیر مقلدین په څو ځایونو کې کوي 9 ځایونو کې، یعنې هغوی لس کوي. په دې یو اتفاق دی په 9 کې دا لس کم ځایونه دي. ګوره یو تکبیر تحریمه شو، رکوع له چې کله دی وځي دا وکړي بیا لاړ شي رکوع ته، بیا چې کله د رکوع نه سر راپورته کړي بیا رفع الیدین وکړي. نو په 4 رکعتیز مونځ کې څو رکوعګانې دي وایي که نه څو دي؟ نو 4 دونې یو تکبیر تحریمه کې شو، څو شو؟ 9 شو. یو چې کله د دویم رکعت باندې دی قاعدې ته کینی د دې دویم رکعت نه چې کله دریم رکعت ته دی وځي دا ګوره قاعده کې دغسې کینی. ټیک شو، اتحیات هغه قاعده پوره کړي، دویم رکعت نه بیا د پاسې دریم رکعت ته بیا مچان وشړي دغسې دا اشاره کول لدی هم دغسې وروسته په حدیث پیش کړو خاص نه په هغې باندې. دا څو مقامات شو؟ لس ځای شو. څومره شو؟ د نسائی شریف لږ راکړه سبا 165 ما ته ګورئ دلته به تاسو یو بل څه زیات ساتئ. په احادیثو کې په سجدو کې هم رفع الیدین شته دی، په صحیح حدیث کې په 4 رکعتیز مونځ کې څو سجدې دي هلکه هغې ته هم سوچ کوئ څو دي؟ سجدې له چې تلو رفع الیدین یې کول، له سجدې نه چې سر پورته کوو رفع الیدین یې کول، نو 8 دونې 16 ځایو کې غیر مقلدین نه کوي، شیګانې کوي. دا وګورئ هغه نور که مونږ هر اونچ نیچ باندې وایو تاسو ته بیا خبره کله ما خبزه او کله معرفت تاسو ته خبره اوږدېږي، خو دا روایت د نسائی دا بالکل صحیح دی. بخاری کې چې کوم روایت ته امام بخاری رحمه الله هلته پوره نه دی نقل کړی، امام نسائی رحمه الله د مالک بن حویرث دغه روایت دلته صحیح پوره نقل کړی دی. دا نسائی شریف جلد نمبر 1 دی،
د دې صفحه نمبر 165 د مولا صاحب مکتبه رحمانیه د موږ سره اردو بازار لاهور نه چاپ دی. دې کې دغه روایت دو ځای نقل کړی دی. مالک بن حویرث فرمایي انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم بشک دلیدل نبی علیہ السلام رفع یدیه فی صلاته چې رفع الیدین کول په منځ خپل کې و اذا رکع او کله چې رکوع کوله و اذا رفع رأسه من الركوع او که سجده او کله چې سجده کوله و اذا رفع رأسه من السجود او کله چې سر پورته کوو د سجدونه حتی یحاذی بهما فروع اذنیه تر دې چې لاسونه د غوږونو د پوسکو سره برابر کړل. ګوره دلته سجدې لتلو په وخت کې سجدې نه سر پورته کولو په وخت کې رفع الیدین رااله نو په څلور رکعاتیز مونځ کې 8 سجدې دي نو 8 دونی 16 نو 14 زیر رفع الیدین غیر مقلدین هم نه کوي. او دې روایت سند بالکل صحیح دی. مولا اخبرنا محمد بن المثنى سقراوي دی قال حدثنا ابن ابي عدين سقراوي دی عن شعبة سقراوي دی عن قتادة سقراوي دی عن نذر ابن عاصم سقراوي دی عن مالک ابن الحویرث. روایت سند بالکل صحیح دی. مولا صاحب کس کلام باس نشته دی. دا په ذهن کې وي حواله مولی کله به وایم. روایت در مالک ابن الحویرث دی فرمایي رأى النبي صلی الله علیه وسلم لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدیه رفع الیدین کول فی صلاتی په منځ خپل کې و اذا رکع او هر کله چې رکوع کوله و اذا رفع رأسه من الركوع هر کله چې به سر پورته کوو د رکوع نه و اذا سجد هر کله چې به سجده کوله و اذا رفع رأسه من السجود کله چې به سر پورته کوو د سجدونه حتی یحاذی بهما فروع اذنیه تر دې پوچر لاسونه به د غوږونو د پوسکو سره برابر کړل. دا روایت به موږ جواب کې ملته پیش کوو. دلته تاسو په ذهن کې وي دلته خبره ذهن کې رااله پشپاله زیر رفع الیدین غیر مقلدین هم نه کوي. ګوره په منځ کې تکبیر تحریمه اتفاقی شوله نه ځای اختلاف راغی شپاله زی غیر مقلدین هم نه کوي. اوس کله بحث راشي ما ته غیر مقلدین تاسو رفع الیدین ولې نه کوي منځ کې مرتل کوم رفع الیدین ول رکوعات وغه مرتل تاسو سجده ول نه کوي ما ته ولې حدیثو کې نشته تکبیر تحریمه ولا دا رکوعات ولا ما ته ولې سجده وغه نشته ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي سنت دي ما ته سجده هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي سنت دي استابه کول ما ته چرته حرمت د منی روایت خو دی شي ما ته سجده کې تر منی روایت خو دی شي چې کوم سوال په ګوره بعضی ځګونو کې اختلافي ځګونه په اتفاقی باندې حل کېدی شي په دې رکوعاتو پر ولدینو کې چې کوم سوال پتا باندې کوي اق سوال تور باندې په سجدو کې کولای شي. اوس دلته موږ به ضابطه وایو یو خبر بدلته بلم وکما مولا ست تاسو ګوري شوافی حنابلم در ولدین قایل مالکیه او احناف پر ولدین مکروه غني د تکبیر تحریمه نه علاوه یو ولدین څه غني حنابلہ او شوافی هغه قایل لغ مستحب غني خو حنابلہ او شوافی چې دویم رکعت نه دریم تپاسیږي ال تغویر ولدین پدیم څنګه خلاص شو. مزید تفصیل روز کومه دیزه پوری تاسو ما په اصل خبره پوي کولی شپاله زه هغه شو او لزه دا شو نه دا شو 26 زهر فلدین مونږ وایو چې په روایتو کې 26 زهر فلدین ثابت دي. روایتو کې په سلور رکعات مونږ کې 26 زهر فلدین دم بزین کې راغله روایت هم زین تراغه تاسو تر بنورس کې دا روایت لیکل شوی دی مولا اوس ګورئ ما توجه وکړئ. اوس برابر شو دویم نمبر خبرې ته په دې باب کې مناسب کوم اوی مدعی جوړ کو مشکل جوړیږي اوی خپل داونه لیکي بیا ورته ته یار سنت لفظ ولګوا سنت بنه لګی نه لګی چې وی لګی سنت به معنی د مستحب سره واخلي بیا ورنه ته تاسو کې یاردار ته وایا بیا به دا غسر ته په باسي نه ګرځي خو بیا به تر غسر په باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړي تر وفات پورې کې نه دي کړي دارته وایا نو تب دي کې او خيارته بداوه کې چې ځان بخپل مدعي جوړ کې ورته د مسله زوجهتين د زوجهتين نه د زوجهتين نه اولنې تعریف را واخله المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه دوی حکم نسخ هم حکم شرعي ده امون ثابتو درته کنه نسخ هم څه ده څه شه ده اصل کې مناسب دلایل به کم وای خو د بنیادی خبرې په دې ځان په کې مسله به سمجھ کې راځي اصول چیز ده کې به مسله سمجھ کې اصول چیز ده نه کې مسله باندې به سړی نه پوي نو دلته چې کله ته مدعي جوړ شي ته به داوا څنګه لیکي تاسو ګورئ تاسو سره په اثر باندې ولیکلی وي که نه لیکلی زه دوباره ویم ولیکي
داوه تاسو لیکي یو داوه د یو تفصیل دی داوه به دا رنګې ولیکو لیکئ مناسب د رکوعاتو رفع الید د رکوعاتو ستاسو رشته دی لیکلی چا سره د رکوعاتو او بعد الرکعتین رفع الیدین د رکوعاتو او بعد الرکعتین رفع الیدین نبی علیہ السلام ہمیشہ تر وفات پوری نه دی کړي بلکې د مرن مخکې پریخي دي بلکې د مرن مخکې پریخي دي د رکوعاتو دغه رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ګرځېدلي دي متروک یعنی منسوخ ګرځېدلي دي لہذا ردی د سنتیت یا د وجوب داوا باطله ده لہذا ردی د سنتیت یا د وجوب داوا باطله ده دیو به چې کله تاسو ډیر زور ولګئ کنه موږ دلته حکم بس یو طرف کې ولګو چې ډیر رقم ډیر مجبوره کوي یا حکم ولګوا ورته بیا حکم ولګول دا رفع الیدین مکروه دي فقهاء حواله باغی باندې شته دي حواله کتاب اخره کې در کوم به ان شاء الله یو تفصیل لري داوی ده دا خو دا وشوله زمون یو تفصیل لري داوی شو تفصیل څه شری ماته ګوري تاسو تفصیل به تاسو دا رنګي وایي د درسونو تاسو ته ټول ریکارډ کیږي دلته راځي بیا ښه کوم پیج باندې دی بیا تاسو دغه کې هغه باندې کته شي بیا ګورئ دا زمونږ څه شوله دا وشوله سم شوله د رکوعاتو او بعد الرکعتین دویم رکعت نه چې دریم تپسی د رکوعاتو او بعد الرکعتین رفع الیدین رسول الله صلی الله همیشه تر وفات پوری نه دی کړي بلکې د مرن مخکې پریخي دي دغه رفع د رکوعاتو بعد الرکعتین دغه رفع الیدین موږ ورته دغه ضمیر راځي کو دغه رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ګرځي ګوره د متروک معنی موږ څه وکړله نو موږ منسوخ دغه متروک ته وي متروک یعنی منسوخ ګرځیدلی دي لہذا ردی د سنتیت داوا باطله ده او حکم تاسو ته وایي دویم نمبر تفصیل د چکل مناظره کې تاسو کې نه نو دا د ویل د داوی تفصیل بکوي تفصیل به دا رنګي کوي تاسو وایي چې ګوره د رکوعات او بعد الرکعتین رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ثبوت شته ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پوری نه دي کړي بلکې د مرن مخکې پریخي دي متروک یعنی منسوخ ګرځېدلی دي لکه څنګه چې د سجدو رفع الیدین ثبوت په حدیثو کې شته دی خو رسول الله سنت نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پورې نه دي کړي بلکې د مرن مخکې پریخي دي منسوخ یعنی متروک یعنی منسوخ ګرځېدلی دي لہذا ردی د سنت داوا بدل ګوره د رکوعات وخت تاسو راوړئ مثال لپاره هم سره وړه سیدو او داو کې بدانه لیکي ځکه په داو کې به تاسو خبره وګدیږي ډبلیږي نو بیا به غم ثابت دی دا هم ثابت دی نو دا په تفصیل کې وي داو کې بدانه راولي اوس ګورئ تاسو داو څه ولیکل د رکوعات او بعد الرکعتین رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پورې اوس به تر هغې نه جواب داوا غواړي او موږ ویلو چې جواب داوا د دعوی جواب داوا ده دغه ځینې چې ما په داو کې اسمان لیکلی تر د جواب داو کې ځمکه لیکي ما اول خبره لیکل چې د رکوعات او بعد الرکعتین رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پورې نورته زما په جواب کې ته ولیکا یا خو تسلیم کې چې نه دی کړی تر وفات پورې جګړه ختم شوله یا ولیکا چې همیشه تر وفات پورې کړی دی یو دویم نمبر مالی کړلی د مرن مخکې پریخي دي ته ولیکا د مرن مخکې پریخي نه دي یا خو ومنه چې پریخي دي نو جګړه ختمه نو که نه منې ولیکا چې پریخي دي دریم شیخ زباو دا رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ګرځېدلی دي نو صلی الله علیه وسلم پریخي دي هغه الفاظ عنوان مونږ ته ولیکل چې دا رفع الیدین متروک یعنی منسوخ نه دي ګرځېدلی مونږ لیکلي د دې د سنتیت یا د وجوب داوا باطله ده ته ولیکه چې دې ته مونږ سنت یا واجب وایو دا داوا زمونږ صحیح ده په دې مزین خلاص شو ګوره دلته دراګیرولو ترتیب آسان شو ته چې ځان مړ کې په 12 ورځو کې درته دا نه لیکي چې دا سنت یو تر وفاته پورې کړی دا مخکې نه دی پرېښودی ته مړ کم د درسن کې ځکه دغه ثابتولی نه شي په دې ذهن خلاص شو ملایانو یو خبره شو دویمه خبره اوس به دیو سره زموږ بحث راځي دیو به تاسو ته عموما دا ولیکي رسول الله بس ثابت دي مونږ یو ځای ته لاړو
مونږ یو ځای ته مناظرې ته مشر عالم دی شیخ الحدیث دی وړه دوره هم پړاوی دوره حدیث هم پړاوی دوره تفسیر هم پړاوی تاسو کې شاید څوک وي دغه د علاقې بانډۍ مولوي صاحب زمونږ د دیر کې تاسو کې څوک وي ټول رونه ډېر قابل علما دي د ټاپ کلاس مشران هم د پلار د دیوبند فاضلو پلار د دیوبند فاضلو مناظره جوړه شوله نو ما سره رابطه وکړله ما ورته چې ټیک ده خو لیکل تاسو مه کوئ لیکل لپاره زه خپل یو دوه هلکان درلیږم ما ته ویل خیر لیکل زمونږ کسان وکړي ما ورته نه جي بنیادي څیز هم دغه نیمه مناظره دغه لیکل دي نو که د لیکل ګډ وډ وشو زمونږ د مزاج خلاف وشو بیا په مونږ بحث نه شو کولی مشکله کېږي بیا ما چې هلکان ور ولېږله 6 غنټې مجلس نه مبادیات وشو بیا چې مونږ مناظرې ته لاړو ما ته وی چې عجیبه خبره ویل دا وه ویل همیشه به مونږ دیو ته لیکو دیو به مونږ ته لیکل چې رفع الیدین ثابت دي او مونږ ورته لیکل چې منسوخ دي نو ما ورته چې ثابت خو دي نو کې وباس نشته ثبوت کې څه خبره ده خو سنت لري زموږ جګړه په سنتیت کې ده په ثبوت کې نه ده خو په سجدو هغه هم ثابت دي وروسته مونږ دا بحث وایو ګټ انشاءالله تفصیل سره وایو او دغه ډېر قابل عالم هم دی دیو باره کې مشهور دا و د دیو والد صاحب دلته چې و دا ډېر د ټاپ کلاس ټول رونه قابلان دي هر درجې تاسو کې څوک پېژنئ هغې ته به پته وي ډېر ګمنام خلک دي نو ما دغسې اورېدلي وو چې د دیو د والد صاحب په وختونه یو صحابي د جناتو نه اوس هم دغلته شته دی بیا دې ته ډېر علما د لرې نه راتلم صرف د دې دپاره چې مونږ ته هغه تفصیل وایي خو دا چا ته هم نه وایي مونږ یې بولو بیا مناظرې ته نو بیا مونږ ورته ویل چې هغه قصه خو وکړئ نو قصې بیا پوره په تفصیلا وکړه انشاءالله کوم ځای راشي بیا تاسو ته په هغې کې کوم